یاره زه خو به دا وایم چې بس کور کې به ودرو ځکه چې بي ار ټي ښه شوه 15 روپۍ وې اوس 20 روپۍ لیکه نه پټرول 234 روپۍ لیټر دی اوس چې دی بیا وایي 50 روپۍ ګرانېږي لګیا دی او که یا ګران شو نو بس خبره داسې ده چې بس کور کې به پوخ ودرو. زه به ګرانۍ باره کې څه وایم حال داسې چې بس د حال د ویلو نه دی. ګراني یو حساب سره هر ځای کې سیوا شوې ده په انټرنیشنل مارکیټ کې چې وګورې نو هلته هم ریټونه های چلیږي خو بیرل 18 روپۍ نن ما واورېده په خبرونو کې ارزان شوی دی. نو پاکستان کې هم څه پکار دی چې بیرل ارزان شي پټرول ارزان شي خو نه حکومت دا وایي پټرول به هماغه ریټ کې کېدای شي 50 روپۍ ټیکس پې نور هم ولګي او 50 روپۍ پټرول ګران شي. موږ د حکومت ته دغه درخواست دی چې دا غریب عوام به ځي کوم خوا چا ته به سفارش کوي چا ته به ویلې غواړي. نو زموږ هم دغه درخواست دی چې کاینډلي حکومت له څه پکار دي چې راودي چې ودي ګوري ګرانې چې څنګه ګرانې دي هغوی خو په تیار کور کې ناست دي او بس خپل کسان یې کار کې لګي بس دا راوړه هغوی ته تیار هر څه میلاویږي. نو د حکومت هم لږ دغو کې سترګې د کړو کې حکومت هم چې راودي چې لږ ودي ګرځي چې څه ګرانې دي ته پته ولګي. عمران خان ته زه سلوټ پیش کوم هغې ته هم دا یو موقع میلاو شوه چې هغه وګرځېدو په دې بازارونو کې ګراني ورته پته ولګي چې واقعي ګراني ده. نو عمران خان له اپریشیټ دی او د حکومت چې کوم د پی ډي ایم چې یو ځای شوي دي متحرکه چې کوم د حکومت یې جوړ کړی دی همدې ټولو ته همدغه پکار دی چې دا شي دا شي نه دي وګوري چې څه ګران شوي څه نه دي ګران او غریب عوام باندې څه بوج پرېوتی څه نه دی پرتی. مزدور کار سړی به څه کوي شپې به هغه کور ته څه وړي څه به خوري هغه خرچه کوي که بچو له به ورکوي که هسپتال به کوي. نو زه خپله یو مزدور کاره سړی وم نو ما ته پته ده چې څومره تکلیف انسان له په 1500 روپۍ کې به هغه څه کوي وړي بالي چیني بالي اوړه بالي څه والي بیماري شي ښځه شي میلمه شي کپړه شي جامې شي چې اختر راشي غریب بچو له جامې نه اخیستې شي کور ته نه ځي جاړي غریب بار ناست شي. ما ته په دې افشینو افسوس کېږي ما ته په خپله اکثر داسې کینم ځان له نو ما ته ژړا راشي چې دا کم حال کې روان یو. بهر ملکونو کې که ګراني سیوام شي نو تنخواګانې د هغې ډبل شي. دلته خو چې څومره خېږي هغومره سیلریانې کمیږي 10,000 او 12,000 او 15,000 شي حکومت بلونه منظور کړي 25,000 او 20,000 تنخوا به ورکوي 21,000 کم ده. یو تر اوسه پورې نه چا اغستې نه چې چا کاروايي کړې د حکومت له هم دا پکار دي چې په دې شیانو ایکشن واخلي زر تر زره. حکومت دعوې څه شي کم خلاړي حکومت له پکار دي چې راشي په دې شیانو نوټس واخلي. اسمبلی کې خو روزانه بلونه پیش کېږي څه تقریبا زما حساب سره چې وکړي که نه په اسمبلی باندې تقریبا 3-4 کروڑ روپۍ راځي د یو اسمبلی. نو دا کم خو ځي چېرته نه وروړي هم زموږ ټیکس دی که نه په مالداره دې ټیکس ولګوي په رسټورانټ دې ولګوي په دنجانو دې ولګوي نو هله به خوند وکړي. حکومت چې یو شان برقرار کړي خلکه چې ټیکس په موږ 200 دی هغې باندې 200 ولګي چې په موږ 1500 دی هغې نه 1500 ورکوي. موږ په پټرول په بیه لرو هغې هم په بیه لري هغې نه پټرول او سبسډي ختمه کړي کومه بجلي فری میلاویږي هغه دې ختمه کړي. دوی څه کوي دوی موږ له هېڅ هم نه دي کړي. نو دوی له دا پکار دي چې راشي دا شیونه وکړي نو هله به زموږ پلانینګ ښه شي او ینګ جنریشن چې څومره سوشل ورکران دي زه هغې ته هم سلوټ پیش کوم سوشل میډیا والے چې کوم پازیټیو طرف ته روان دي هغې ته هم زه دا وایم چې راځي شي مخکې میدان ته څه ویل کالو غواړي څه ویل نه دي غواړ هغه دې وکړي. نو زه عثمان مرهم کې همدغه یو څو خبره مې کولې حکومت حوالې سره عوام کې شعور پکار دی روشت شي احتجاجونه کې روډونه بلاک خو داسې هم نه ایمرجنسي شي هغې ته روډ خامخا کول وساتي. تاسو روډونه بلاک نو هغه بیمار به کم خوځي په کومه لاره به ځي. نو کاینډلي تاسو له همدا ریکویسټ دی چې دا شي نه دي ختم کړي. عثمان مرهم له اجازت ورکړه الله پامان.